استقلال هیواد والو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، څه عظیم افتخار دی د بریا و تکرار دی، څه عظیم افتخار دی د بریا و تکرار دی. مبارک مبارک استقلال، خایستا دی پر غرونه دا وطن، آبادی او خارونه دا وطن، پری رپان سپین نشان دی دا ولس پاک ارمان دی، پری رپان سپین نشان دی دا ولس پاک ارمان دی. مبارک مبارک استقلال، سمرا د جهاد قربانی. جهان لیدم چې د جهان پر خلاف وجنګېدم، جهان لیدم چې د جهان پر خلاف وجنګېدم، زه یې د هر غربي ارمان پر خلاف وجنګېدم. د ناممکن بری امید را سره خدای را سره، د ناممکن بری امید را سره خدای را سره، تک و تنها د لوی کاروان پر خلاف وجنګېدم. دیموکراسۍ مې مسلمان زړه کې ریښې ونه کړې، ځکه چې زه د هر شیطان پر خلاف وجنګېدم. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې یو ځل بیا مو زه روشن د 40 دیاست په خپرونه کې چوپړ کوم. د افغانستان د اسلامي امارت زړورو او فدایي مجاهدینو، د افغانستان اتلو او قهرمانو ولسونو د زمري یا اسد 40مه د سپیڅلي جهاد د بریا او د فتح ورځ مو مبارک شه. دغسې ورځې د زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېرې تکرار شي. د زمري یا اسد 40مه هغه ورځ وه چې دلته په افغانستان کې د امریکایي اشغال جرړې ووتې، دلته د هغوی د زبرځواکونو ښکرې ماتې شوې او دلته زموږ او ستاسې بېوسلې مجاهدین او ولسونه کامیاب شول او یو ځل بیا په لارو او کوڅو کې د خپلواکۍ او ازادۍ چغې او ازانګې پیل شوې. نن موږ او تاسې د همدغې ورځې د لمانځنې په درشل کې یو او له نیکه مرغه داسې یو څوک را سره په دې خپرونه کې دي، په تالار کې را سره دي چې د همدغوی پلرونو ترونو او نیکونو موږ او تاسې ته دغه ازادي اخیستې. نن را سره په کابل کې د ریاض العلوم دینی مدرسې طالب العلمان دي او دوی غواړي له موږ او تاسې سره دغه خپرونه او دغه ورځ ولمانځي. دلته به دوی مقالې راته ووایي، ترانې به راته ووایي، خپلې د زړه خبرې به وکړي او هغه ګلالیان چې دوی په زړه کې د اشغال لپاره څه لري او همدارنګه د ازادۍ د اهمیت لپاره څه لري، نن یې له موږ او تاسې سره شریکوي. زه خبرې ډېرې نه اوږدوم، راځو خپرونې ته او دا چې زموږ خپرونه لا پسې خوږه منوره او ځلانده شي. د عظیم الشان قرآن په څو مبارکو آیاتونو سره یې پیلوو او د دې لپاره بلنه ورکوم قاري صاحب مدثر جان ته چې راشي او زموږ او ستاسې غونډې ته ښکلا ور وبخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. د یو ګل غوندې انسان زمزمه راشي له مسجد نه د اذان زمزمه راشي. د یو ګل غوندې انسان زمزمه راشي له مسجد نه د اذان زمزمه راشي. د منبر د ولاړ کس نه بس یو ښکلی د حدیثو د بیان زمزمه راشي. رقیبان بازاره چاودې کړي مشتاقه که یې کور ته د قرآن زمزمه راشي. ماشاءالله سبحان الله. ډېره زیاته مننه قاري صاحب مدثر جان، الله تعالی دې ستاسې په حنجره کې ستاسې په ژوند باندې ډېر برکتونه کیدي. او له ټولو ډېره مننه ستاسې له قدرمنو استادانو نه چې تاسې سره داسې زحمت وباسي لکه د هغوی د خپلو کورنیو. واقعا تلاوت خوند وکړ. ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د زمري 40مه د افغانستان د ازادۍ او د اشغال د خاتمې ورځ ده او نن دا خپرونه د ریاض العلوم له دیني مدرسې سره لمانځو. طالبان له موږ سره دي، دوی به راته ویناوې لري. ورځو د ریاض العلوم دیني مدرسې له یو مشر استاذ محترم مفتی شبیر احمد څخه د دغې خپرونې لومړۍ وینا اورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنا فتحنا جمهور علماوي أكثر ومكمل علماوي إنا لپاره راځي د ازالة الشک او د تحقق اليقين. رب کائنات وای اے پیغمبره تا ته چې کوم کتاب درکړی دا ما درکړی. رب کائنات وای تا ته چې کوم اعزاز درکړی دا ما درکړی. جمهور علما مفسرین په دې کې خپل آرا بیانوي. علامه علاء الدین ابو حسن اشعری البغدادي الشافعي فرمایي رب کائنات په دې تفسیر کې داسې وضاحت کیږي یشیر الى ان الله تعالی قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما وواضحا وهو صلح حدیبیه. رب کائنات په آقا مدني باندې فتح راوسته. رب کائنات آقا مدني ته فتح ورکړه. فتح معنا څه؟ فتح معنا اعزاز، فتح معنا بشارت، فتح معنا لیاقت، فتح معنا عرفت، فتح معنا رفعت. رب کائنات آقا مدني محمد مصطفی ته فتح ورکړه. رب کائنات عظیمه فتح ورکړه. همدارنګه علامه طبري په التفسیر الطبري کې داسې فرمایي انا حکمنا لك حکما یا رسول الله. اے د الله رسوله موږ تا ته یو فیصله کړې، تا ته یو حکم کړی. همداسې علامه الدکتور وهبة الزهيلي په التفسیر الوسيط کې داسې وضاحت کوي لینتشر به العلم لینتشر به النفع والعلم والایمان. مقصد د فتح دا چې د آقا مدني په دې فتح سره علم عرفان اوچت سي. تمهید نه پس راځم خپلې موضوع ته. رب کائنات فتح راوسته، افغانستان کې استقلال راوسته، افغانستان کې امن راوسته، افغانستان کې ازادي راوسته. ازادي یعنی څه؟ ازادي یعنی د علم عرفان یو دنګ منار جوړېدل. ازادي یعنی څه؟ ازادي یعنی د هغه خور د وا معتصمه چغې ته د لبیک ناره جواب کېدل. ازادي یعنی څه؟ ازادي یعنی د یوې مور د خپل زوی د دې په وړاندې په وینو لت پت ننداره کول، د هغې د هغه سړي کې د جواب ټکور کېدل. ازادي یعنی دا. ازادي یعنی د علم او عرفان ابتدا. ازادي یعنی د جهل انتها. ازادي یعنی د عزت او د ناموس ساتنې ابتدا. ازادي یعنی د بېحیایۍ انتها. ازادي یعنی څه؟ ازادي یعنی رڼا. ازادي یعنی عرفان. ازادي یعنی علم. ازادي یعنی څه؟ زما آقا مدني په کثیر تعداد او فتوحاتو کې ازادي راوستې ده.
محترم سامعینو مخاطب ماته وی د آقا مدني په فتوحاتو سره سم تا تشبیه ورکړه د افغانستان د استقلال او د ازادۍ په مناسبت ماته د افغانستان د علماو ونډه بیان کا د افغانستان د علماو برخلیک راته بیان کا ما ویل الحمدلله د افغانستان په هر کونج کې په هر کلي کې د مشرق نه واخله تر مغربه پورې د افغانستان څومره ساحه راځي الحمدلله علما په دې کې موجود دي فصحا په دې کې موجود دي بلغا په دې کې موجود دي ادبا په دې کې موجود دي عارفین د علم په دې کې موجود دي حکیمان په دې کې موجود دي زه تاسو ته د افغانستان اسلامي امارت د خپل عمرانو یو لنډ مثال درکوم زما عمراو الحمدلله قابل فخر ویم علی الاعلان ویم چې کومه قرباني زما عمراو ورکړې د نړۍ په هیڅ کونج کې بچا نه ورکړې الحمدلله قابل فخر ویم زما د عمراو کم صفاتو د ابراهیم خلیل الله په صفت موصوفو ابراهیم خلیل الله بوتان مات کړل زما د امارت بانی الحاج ملا محمد عمر مجاهد بوتان مات کړل د بامیانو ابراهیم خلیل الله ورته غورځېږي الله ورته خطاب کوي وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ای اورا یخ او سلامتیا والا سب ابراهیم باندې الحمدلله زما د امارت ثانی امیر الحاج مولوی اختر محمد منصور شهید رحمه الله یو تنکی ځواني یو سپېڅلې ځواني په اور کې لولپه لولپه کړه الحمدلله په دې باندې ښه فخر کوم قابل احترام یې ګڼم اعزاز ګڼم په مجلس کې د خپل انداز او د ناستې او د ولاړې یو انداز یو عرفان ګڼم همداراز د ابراهیم خلیل الله دریم صفت زما اوسني امیر جميع الامه امیر جميع المسلمین من یحیا فوق الارض د ټولو مسلمانانو امیر د چا په زړه کې چې د ایمان ذره اثبات وي د هغې امیر الشیخ مولوي هبت الله اخونزاده صفت د ابراهیم خلیل الله سره داسې سمون شو ابراهیم خلیل الله خپل زوی اسماعیل علیه السلام سملو چاړی ور باندې کېښوده الله عز وجل له چاړې نه د پرې کولو طاقت لري که الحمدلله زموږ اوسني امیر خپل یو تنکی ځوان یو سپېڅلی ځوان په اور کې لولپه لولپه او د اور خوراک یې وګرځو الحمدلله د اوسني نظام که څنګه دوی ته په عسکري بڼه باندې او په عسکري استعمار کې شکست ورکړی الحمدلله په فکري بڼه او فکري استعمار کې شکست ورکړی د باطلو ادیانو نظر مه ساتئ د باطلو د افکارو خیال مه کوئ د باطلو افکارو پسې مه ځئ الحمدلله باطل دا نظریه لري چې امارت اسلامي افکار استعماري فکري استعمار کې کمزوري دي الحمدلله اسلامي امارت کچېرې فکري استعمار یې برابر نه وای عسکري استعمار نه راتلل عسکري استعمار موقوف په فکري استعمار دی الحمدلله قابل فخر یې ګڼم قابل اعزاز یې ګڼم اخر کې دا یو شعر درته وایم ای مري خو په لار د پیغور نه ځي دوی خپل تاریخ ته مختور نه ځي شور کومه دوی په شور نه ځي افغان جنت ته په زور نه ځي خو په رضا تر دوزخو در سره ځینه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ته خوشبو لکه لونګ افغانستانه که را جوړ کړلې چا ړنګ افغانستانه په کچکول کې دې دعا له خدایه غواړم زه دې شمه ستا ملنګ افغانستانه ډېر قدرمن مفتي صاحب شبیر احمد ډېره زیاته مننه واقعا احساساتي وینا یې وکړه او دغه وخت چې له یو چا سره د ازادۍ مینه ملګري کېږي دغسې خبرې وي چې په یو چا کې تحرک راځي نو ډېره زیاته مننه الله تعالی دې ستاسې په عمر کې برکت واچوي واقعا په زړه پورې و ډېر خوند یې وکړه قدرمنو لیدونکو ازادي دومره په اسانۍ سره نه اخیستل کېږي او نه ازادي دومره اسانه ده لکه موږ چې په ژبه یوازې دغه څو کلمات راوړو چې ازادي مو مبارک شه ازادي په ډېرې سختۍ سره اخیستل کېږي او همدارنګه ساتل یې له هغې هم سخت دي قدرمن دوستانو راځو د دري وینا لپاره داسې یو چا ته بلنه ورکوم چې هغه هم د ریاض العلوم دیني مدرسې یو ممتاز طالب دی ښاغلی جمیل احمد جان هغه ته بلنه ورکوم چې راشي او له موږ تاسو سره په دري ژبه یو وینا شریکه کړي الحمد لله الذي جعل الحرية شرفا للناس وجعل الاستقلال ذريعة لتنفيذ الأحكام والصلاة والسلام على سيد الأبرار محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد أول ترز هما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وثانيا بنندگان محترم الله متعال
در قرآن عظیم الشن می فرماید وقل جاء الحق و زهق الباطل. بگو ای پیغمبر بلند شد نور و روشنی حق یعنی اسلام و ختم شد باطل و قوانین آن. بعد از این دیگر قوانین کفر نافذ نمی گردد. ان الباطل کان زهوقا. یقینا که باطل ختم شدنی است، بقا و دوام ندارد. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الاسلام یعلو ولا یعلى علیه. دین مقدس اسلام همیشه بلند است. ادیان باطله به اسلام بلند شده نمی توانند. بلندی آنها به طور عارضی می باشد، مانندی آن شعله آتش که ناگهان بلند شده و به زودی خاموش می شود. بینندگان عزیز، در 20 سال گذشته در این وطن عزیزمان حکومتی به نام جمهوریت و دموکراسی برقرار بود و قوانین دموکراسی نافذ می شد. اما الله متعال در نتیجه این مبارزه و جهاد 20 ساله به این ملت متدین و غیور آزادی را عطا نمود و این آزادی یک نعمت بزرگ الله متعال است که این را به هر کس نمی دهد و این آزادی با فداکاری های مردم شجاع و دلیر به دست آمده که زجر و تکلیف دریغ نکردن و حتی در این 20 سال گذشته از هر خانه 10 الی 12 قربانی دادن و این آزادی را به دست آوردن. این آزادی به آسانی نیامده. به خاطر این آزادی علما به شهادت رسیدن، طفلهای معصوم شهید شدن، زنها بیوه شدن، مادرها اولادهای خود را از دست دادن، طفلها یتیم شدن. به خاطر این آزادی امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله جان، مال، عیال و زندگی خود را قربان کرد. به خاطر این آزادی امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور تقبله الله بدن خود را در آتش داغ نمود. به خاطر این آزادی امیر المؤمنین شیخ الحدیث بیت الله حفظه الله جگرگوشه خود را فدا نمود. به خاطر این آزادی مدارس تخریب شد، مساجد به شهادت رسید، خانه ها ویران شدن. اما این ملت متدین غیور مجاهد پرور و شهید پرور از هیچ نوع تکلیف دریغ نکردن و در مقابل ابرقدرت جهان سر خم نکردن و در نتیجه این آزادی را به دست آوردن. امروز مسلمانان به این حالت رسیدن که در فلسطین از طرف اسرائیلی های وحشی به بالای اهل غزه ظلم می شود. در فلسطین امروز به خون امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خاک غزه تر می شود. امروز طفلهای معصوم غزه به شهادت میرسند. تمام جهان اسلام و مسلمانان غافل نشسته و خواب هستند. علت این چیست؟ علت این را پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل بیان نموده که حب الدنیا و کراهیت الموت، دوست داشتن دنیا و بد دیدن مرگ می باشد که امروز تمام مسلمانان در عیش و عشرت غرق هستند و مقصد زندگی آنها تنها پیسه و قصر و دلار گشته و جهاد را پشت سر گذاشتند. بینندگان محترم، باید ما و شما این آزادی را یک نعمت بزرگ بدانیم و این را یک غنیمت از طرف الله متعال بدانیم. اتحاد و اتفاق خویش را حفظ نماییم و خود را از لحاظ قوت و اسباب مادی و تکنولوژی تیار و آماده بسازیم تا که دوباره امریکا و غلامان حلقه بدوش آن به گوش آن به این خاک شهید پرور و مجاهد پرور به نظر بد نگاه نکنند. سخنان خود را به این شعر به خاتمه میرسانم. شرقیان زما سخن آموختن، شرقیان زما سخن آموختن، غربیان صد علم و فن آموختن. در اروپا درس حکمت داده ایم، آسیا را فهم صنعت داده ایم، لیک دشمن اعتبار ما ندید، از حسد این افتخار ما ندید. در میان ما نفاق انداختن، تاجیک، ازبک، هزاره و پشتون ساختن. تا که استعمار آمد در وطن، رفت آن سلطان دور کهن و ما علینا الا البلاغ المبین. ای زما وطن د لالونو خزانه زما، ستا هر درکی دی د تورو نخانه زما. جهان سپاس برادر محترم طالب العلم مستعد جمیل احمد جان، افتخار بخشیدید به سخنان مهم و ارزندهتان. نو د خبرونې په دې برخه کې د انګلیسي وینا لپاره د ریاض العلوم دینی مدرسې یو بل ګلالي ځوان ته بلنه ورکوم د انګلیسي وینا لپاره ښاغلی عثمان جان راځي. هغه موږ تاسو ته په انګلیسي ژبه د
زمري د 40 په هکله خپل تاثر له موږ تاسو سره شریکوي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, who the Rahman and Rahim. What is independence and how to protect it? Independence means that a country is free to make its own choices, rules, and plans without being controlled by another country. An independent country can choose its own leaders, create its own laws, and take care of its people however they want. An independent country is not ruled by others. It can run its government, army, schools, and economy by itself. How do countries get independence? Getting independence is not easy. Most countries have to work hard and struggle to become free. Here are some ways how countries got independence. Number one, struggle and sacrifice. Many people gave their life for the freedom of their own country. They fought wars, been to jail, and faced many hardships. These people are called freedom fighters or heroes. Number two, unity of the people. When all the people in the country work together and have the same idea, it becomes stronger. If people are all united, the path to independence becomes easier. Number three, peaceful talks and agreements. Some countries get independence through talks, negotiations, and peaceful movements instead of war. Number four, education and awareness. When people learn about their rights, their history, and their culture, they start to realize they deserve independence. Education helps people to speak up and ask for independence. How to protect independence. Getting independence is only the first step. Keeping it safe is even more important. A free country must work hard to stay free. Number one, good leadership. A country needs strong and honest leaders that love their country. If the leaders are corrupt and weak, the country may also lose its freedom again. Number two, staying united. People must stay united no matter the language, race, or group. If people fight amongst themselves, outsiders can take advantage. Number three, becoming self-reliant. A country should not always depend on others. It should try to grow its own food and make its own products and solve its own problems. Number four, strong army and security. To protect independence, a country needs strong army and police. This helps to keep this country safe from enemies. Number five, love for countries. People must love their country and be part of its history, culture, and religion. If people forget their identity, they will also lose their freedom. Number six, education for all. Schools and teachers should teach the value of independence. Every child should learn about the heroes who sacrificed themselves and gave us freedom. Last, I want to say that independence is a great gift. It gives the country dignity, respect, and power to decide its own future. But freedom is not something we get once and forget. We must work every day to protect it. If we stay united, honest, and hardworking, we will keep our independence safe for ourselves and for the next generation. ستا څنګه شو په امن هر یو خار افغانستانه ستا څنګه شو په امن هر یو خار افغانستانه په تا باندې اوس نه کېږي بمبار افغانستانه اوس نه میندې بورېږي نه یتیم په سلګو سر دی ته څنګه امن شوې بهار افغانستانه او زما د وجود وینې او ټوټې درنه قربان شه زما د وجود وینې او ټوټې درنه قربان شه خو ته دې په سرو ګلو وې سینګار افغانستانه د افغانستان د خپلواکۍ د افغانستان له اشغال څخه د خلاصون او د فتح ورځ دی تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته بار بار مبارک وي خدای مو راوله د 40 د اساس ځانګړې خپرونه راسره ګورئ او تاسو کولی شئ چې دغه خپرونه د افغانستان د ملي ټلویزیون له ټولنیزو شبکو څخه هم راسره وڅارئ راځو په دې برخه کې بیا هم یوه په زړه پورې ترانه اورو دا ترانه به څوک راته وایي بیا هم له ریاض العلوم دیني مدرسې څخه ګران قاري صاحب فیض الله او د هغه درانه ملګري بلنه ورته ورکوم چې راشي سټیج ته او بیا هم خپلې طلایي حنجرې وازمایي په شام وطن به ولاړو ګران وطن فرعوني لښکر هغه کفري لښکر
هاغه کفر لښکر دلته یې زور د ایمان ولید نمرود لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر په شام وطن به ولاړو ګران وطن فرعون لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر بیا به په ټول عمر رانشي 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 ذلیلا لاړو دغې خاورې نه غربي لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر په شام وطن به ولاړو ګران وطن فرعون لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر دلته یې زور د ایمان ولید نمرود لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر د مجاهد لالي لزورا د مجاهد لالي لزورا د مجاهد لالي لزورا د مجاهد لالي لزورا شنو خبر بی ایمان او وحش لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر په شام وطن به ولاړو ګران وطن فرعون لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر دلته یې زور د ایمان ولید نمرود لښکر هاغه کفر لښکر هاغه کفر لښکر لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی له قاري صاحب فیض الله جان او ملګرو څخه ډېره زیاته مننه چې واقعا په زړه پورې ترانه یې موږ او تاسو ته واوروله هغه کفري لښکر بس هغه کفري لښکر ته مو داسې درس ورکړ چې بس اوس بیا ټول عمر ځان سره یادوي بل نور مو هر څونه هېر کړي دي هغوی مو دلته په افغانستان کې په روحي تکلیف اخته کړي دي تاسې به لولئ یا به یې نه لولئ یا به مو لیدلي وي که نه هغه امریکایي عسکر او د هغوی ملګري چې افغانستان ته راغلي وو دلته په ماموریت باندې هغوی اوس ټول لیونیان دي هلته راځو بیا هم پښتو وینا ته چې د دغې مدرسې یو بل ویاړلی طالب العلم محمد جان به راته یوه بله پښتو وینا وړاندې کړي چې د ازادۍ مربوط ده محمد جان ته په ډېر درنښت سره بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا له موږ او تاسو سره شریکه کړي یا سر خوړل وي یا میدان له دښمنانو ګټل یا سر خوړل وي یا میدان له دښمنانو ګټل موږ پیژندلي د همدې انقلاب دوه لارې دي اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وروسته له سلامه زموږ او ستاسې نننۍ اجتماع د استقلال او ازادي په مناسبت ده محترمو سامعینو نن ورځ د اسد 40مه زموږ د ګران هیواد افغانستان یو تاریخي ورځ ده دا هغه ورځ ده چې په افغانستان کې د امریکا او د هغو د متحدینو څخه د 20 کلن حکومت ته د پای ټکی کېښودل شو او آزاد شو تر ټولو لومړی موږ باید ازادي وپېژنو چې ازادي څه ته وایي ازادي یو انسان له غلامۍ ظلم جبر زور بلواکۍ څخه خلاصېدلو ته ازادي وایي له دې سره سره په فکري عقیدوي او عملي عبادتونو کې خودمختاره اوسېدلو ته ازادي وایي خو دغه ازادي باید د ټولنیزو اصولو سره خلاف نه وي هر کال د زمري میاشت له ځان سره د خوشحالۍ او خندا ډک پیغامونه راوړي هرې خوا ته سپین محمدي بیرغ رپان ښکاري د 1401 کال د زمري د میاشتې د 24مې نیټې سپوږمۍ له یو نوي زیري خوشحالۍ او غرور سره راپورته شوه د افغانستان غویر ولس نه یوازې له اشغالګرو څخه بلکې د هغوی د متحدینو څخه ازادي په برخه شوه
د دې ازادي ترلاسه کول کوم اسان کار نو. د اسلامي امارت مؤسس ملا محمد عمر مجاهد څخه د مقدسې مبارزې تر آخرین شهید پورې د ازادۍ دغه داستان د خونړیو جنګونو، ظلمونو، وحشتونو، بمباریو، مرګونو، چاپو او قربانیو څخه ډک داستان دی. محترم السامعینو، رب العزال جل جلاله وخپل مقدس کلام کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره موږ عزت ورکړي بني آدم ته. خو دغه عزت او شرافت یو انسان هغه وخت ترلاسه کولی سي چې کله په انسان کې درد او احساس د استقلال او ازادي پروت وي. ټول وخت هغه قومونه له ذلت او رسوایۍ سره مخ شوي دي څوک چې درد او احساس د استقلال او ازادي ونه لري. زه دا وایم هیڅ شی د ازادۍ څخه زیات د عزت او قیمت وړ نه ده، ځکه ازادي ژوند ده. یو انسان د ژوند کولو لپاره هر څه قربانولی شي. د ازادۍ لمانځونکو، آیا تاسو پوهیږئ د دې ازادۍ لپاره څومره قربانۍ وړاندې شوي؟ څومره میندو د زړه ټوټې قربانۍ کړي دي، څومره عزتونه تر پښو لاندې شوي دي، څومره علما زندان ته اچول شوي دي، څومره اهل حق له خپل وطن څخه جلا شوي دي، د خاوند عزت د میرمنې په وړاندې تر پښو لاندې شوی دی، څومره بچیان یتیمان شوي دي. د ازادۍ دغه سفر د مشکلاتو او اغزیو په لار ترسره شوی دی، نه د ګلانو په لار. لکه څنګه چې شاعر وایي ازادي مو څه په سوال ګټلې نه ده، ازادي مو څه په سوال ګټلې نه ده، هر یو کاڼی د افغان په وینو رنګ دی. محترمو سامعینو، آیا تاسو پوهیږئ موږ ولې له یو قسم قربانۍ څخه دریغ ونه کړ؟ ولې له یو قسم قربانۍ څخه شاته نسو؟ دا د دې لپاره چې په هېواد کې اسلامي نظام نافذ کړو، خود مختاره سو، د وطن راتلونکي فیصلې په خپله باندې وکړو. مثلا اقتصادي، سیاسي او داسې نورې فیصلې چې د ملت او ملي منافعو په ګټه وي. عدالت قایم کو، ظلم ختم کو. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا ضرر ولا ضراره. په اسلام کې نه ضرر شته او نه ضرار شته. دغه ضرر او ضرار هغه وخت عملي کېدلی سي چې کله یو انسان استقلال او ازادي ولري. جهالت له منځه یوسو، مینه، محبت، ورورولي خپره کړو. که چېرې موږ تاسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت او تګلاره وګورو، کله چې مکه فتح کېږي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د مکې و کفارو ته فرمایي من دخل دار ابي سفیان فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن. یعنی څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل سول هغه به په امن کې وي، چا چې خپل سلاح کېښود هغه به په امن کې وي، چا چې خپله دروازه بنده کړه به په امن کې وي. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره وه د مکې و کفارو ته. راځم اخري خبرې ته چې باید ورته متوجه یو، هغه دا چې دا هېواد د ټولو افغانانو ګډ کور دی. هغه افغانانو چې د دښمن تر تاثیر لاندې راغلي یا دا هېواد نور آزاد دی. دلته تاجک، ازبک، هزاره، پښتون ټول برابر دي. دلته به نور انشاءالله د وطن برخلیک په ګډه سره ټاکو. دلته به نور ازادي، خوشحالي په ګډه سره لمانځل کېږي. دلته به په تېرې شوو اعمالو باندې چاته پیغور نه ورکول کېږي ان شاء الله العزیز. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زما زړه د ازادۍ په شمال خوري، زما زړه د ازادۍ په شمال خوري لکه ګل چې د اوبو پر سر سمسور وي او د اسلام د بیرغ سیوري لاندې ناست یم. د اسلام د بیرغ سیوري لاندې ناست یم لکه خاص چې په جنت کې د چا کور وي، لکه خاص چې په جنت کې د چا کور وي. د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د اسد د 40مې ځانګړې خپرونې مینوالو هیله ده چې راسره تنګ نشئ. طالب العلمان دي موږ تاسې ته خپلې ویناوې وړاندې کوي د زمري د 40مې او یا هم د اشغال د خاتمې په هکله، همدارنګه پر باطل د حق د غالب کېدو په هکله موږ تاسو سره خپل نظریات وړاندې کوي. او نن زموږ ستاسې میلمانه د ریاض العلوم دیني مدرسې طالب العلمان او مدرسین دي. قدرمن دوستانو، په دې برخه کې زموږ او ستاسې د هیواد یوې محلي ژبې ته نوبت ورکوو چې هغه پشهیي ژبه ده او دا ورې په پشهیي ژبه کې موږ تاسې وینا اورو او دې وینا پسې بیا څه کوو، ورپسې بیا یوه ترانه اورو. خو پشهیي وینا به راته محمد نعمان جان وړاندې کوي. بے معزز او محترمین هرکالی حضرات، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله 20 ساللو ایش انقلاب ده پس افغانستان کافران و جابران ده آزاد بنه.
یو ازادي او استقلال او فتح کامیابی جم غیرتمند ملت او مجاهد ولسوار میتیم الحمدلله بی الله جل جلاله اولو کمک و نصرت او جاگوی شکر کنی دیاس بی آزاد و امن فضا پل زندگی کتیو یہ آزادی مفت ماوار نہیں چے یہ بے قربانی مبارزو پل منج کاٹے چے بے ڈولی نازنین قاریان حفاظائی کرام علماء کرام مشایخ النظام نوجوانان افغانان شهیدان بچیل مسلمانان تانکی جان ٹوٹو ٹوٹو کردن بم و بارود وار ٹنگاتن کفار غلامان اشراف فدائی استشهادی عملو کردن نتیجہ ایم نے کہ مسلمانان آزاد بین افغانستان آزاد بین او مسلمانان امن و امان پل زندگی کتون شہیدان یتمان او کانگونیان یو مظلوم ملت اللہ جل جلالہ ورمانیا پیرو کرے الحمدللہ اللہ جل جلالہ قرآن عظیم شان کچا میں تو انا فتحنا لك فتحا مبینا اے پیغمبر علیہ السلام بے شک ما تو فتح و نصرت دتنے بے اولو کامیابی دتنے واضح تعبیر فتح دتنے مقام معظمہ و اطراف جمع کو فتح بین مسلمانان اللہ جل جلالہ کامیاب کرے پیغمبر علیہ السلام میں تو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین بے شک اللہ جل جلالہ بے قوم لو یو کتاب قرآن عظیم شان برکت پلے اوڈے کامیاب کتاو بے قوم لو یو کتاب قرآن عظیم شان برکت پلے ذلیل و رسوا کتاو ندیا سے کی آزادی فتح مادتے یہ قرآن برکتا یہ مسلمانی برکتا یہ جہاد سمروہ مسلمانان الحمدللہ اسلامی نظام حاکمہ اسلامی نظام ایچے یہ اسلامی نظام نمو کرے نہیں خواہی بیت افغانان اتحاد اتفاق پلے یو نظام ہمکاریا کریو جمعوسی کریوا او اسلام و وطن وار ترقی داوا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وقت به راځي او سلګۍ به مې دیار نه کوي باګرام به قلفي الوتکې به بمبار نه کوي د غڼې خړ جال به تاو شوی وي د ټانک له میله غږ به خاموش وي په ولس به مې ګزار نه کوي بیا مو هم د خپلواکۍ ورځ مبارک شه دا ورځ دې زموږ او ستاسې په ژوند کې بار بار له روغ صحت سره تکرار شي راځو په دې برخه کې داسې یو چاته بلنه ورکوم چې هغه په عربي ژبه راته مقاله وایي مونږ تاسې په خپل هیواد کې په ځانګړې توګه په نوي نسل کې ډېر ښه استعدادونه لرو او دغه استعدادونو ته که مونږ وخت او چانس ورکو لرې نه ده چې دوی به ډېر ژر ځان ثابت کړي نو د عربي مقالې لپاره ښاغلي حنظله ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا له موږ تاسو سره شریکه کړي الحمد لله الذي جعل الحرية كرامة للإنسان والاستقلال شرفا للأوطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سلام عليكم بعدد ما رفرفت رايات الحرية في سمائنا وبعدد من قدموا الدماء لتشرق شمس الاستقلال أرحب بكم في هذا اليوم العظيم الذي ولدت فيه كرامتنا من رحم التضحية وتجدد فيه عهدنا بأن نبقى أحرارا أعزاء فما أكرم هذا الجمع وما أعظم أن نحتفل لا بيوم بل بتاريخ صنعه الشهداء وزينه الصادقون أيها الحضور الكرام الاستقلال ليس مجرد خروج الاستعمار من أرضنا وليس مجرد نشيد نردده أو علم نرفعه بل هو حياة كاملة وكرامة للأمة وصوت للحق ومسؤولية عظيمة تقع على عاتق كل فرد في هذا الوطن إنه الحرية في أن نقرر مصيرنا بأيدينا ونبني مستقبلنا بأنفسنا دون تبعية دون إملاءات ودون خوف لقد دفع أجدادنا ثمن هذا الاستقلال دماءهم وسجن الأحرار وشرد الأبرياء وقدمت الأرواح قرابين للحرية وهنا أتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحرية هي أن يكون العبد عبدا لله وحده لا عبدا للخلق فمعنى الحرية الحقيقية أن لا يذل الإنسان ولا يهين نفسه إلا لله الواحد القهار ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا رأيت قوما يجبرون على أمر ويمنعون من قول الحق فاعلم أن الحرية قد ضاعت
فندرك من هذا أن الاستقلال ليس فقط استقلال الأرض، بل استقلال الكلمة والفكر والعقيدة. أيها الإخوة، لننظر اليوم إلى حال بعض الدول في العالم، فسنجد الفارق واضحا بين الدولة المستقلة والدولة الغير مستقلة. دولة نالت استقلالها ورفضت أن تكون تابعة للغير، بنت مؤسساتها وطورت صناعاتها ورفعت اقتصادها بسواعد أبنائها، وقرارها ينبع من داخلها وسيادتها لا تملى عليها. وعلى الطرف الآخر انظروا إلى بعض الدول التي ما زالت ترزح تحت الهيمنة الأجنبية أو الاحتلال العسكري، كفلسطين المحتلة التي يعاني شعبها من فقدان أبسط الحقوق، يمنعون من حرية التنقل والتعبير، ويهدم بيوتهم وتقيد كلمتهم. أليس هذا دليلا قاطعا على أن الاستقلال هو أساس الكرامة وأصل الحياة الكريمة؟ ما قيمة الاستقلال إذا بقينا أسرى للجهل أو عبيدا للشهوات أو صامتين عن الحق؟ نحن لا نحيي ذكر الاستقلال فقط، بل نجدد العهد بأن نحافظ عليه، نجدد العهد بأن نكون مواطنين صالحين، نحب أوطاننا وندافع عنها ونخدمها بالعلم والأخلاق والجهد والصدق. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن واجبنا لا ينتهي بخروج المستعمر، بل يبدأ من هنا. واجبنا أن نبني وأن نعلم وأن نزرع وأن نصنع وأن نرفع راية هذا الوطن في كل مجال. إن الاستقلال نعمة من أعظم نعم الله تعالى على العباد، وإن شكر النعمة يكون بحفظها وتعظيمها والعمل بها. فلنكن جميعا على قدر هذه النعمة، ولنعمل على أن نظل أحرارا بأفعالنا كما كنا بأرواح أجدادنا. حفظ الله أوطاننا وبارك في أمتنا وجعلنا من عباده الأحرار المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. له حنظله جان څخه ډیره زیاته مننه چې په عربي ژبه یې موږ تاسو ته خپله وینا وړاندې کړله او د 40 ریاست په هکله یې خپل د زړه تاثر له موږ تاسو سره شریک. آزادي تر بادشاهۍ لا تیری کا، آزادي تر بادشاهۍ لا تیری کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. واقعا آزادۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکولو ته اړتیا ده چې یو څوک د خپل هیواد لپاره د اشغالګرو ازادي واخلي، او دا قرباني زمونږ مجاهدینو او زمونږ ولسونو ورکړې ده. د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د خپلواکۍ د ورځې ځانګړي خپرونې مینوالو، راځو ورو ورو د خپرونې د پای شیبو ته. د خپرونې په دې برخه کې راځو یو بله ترانه اورو. د ترانې لپاره قاري صمیم احمد صافي ته بلنه ورکوو له ملګرو سره یې چې راشي او دغه ترانه موږ تاسو واورو، په هغې پسې به دعا وکړو. امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، خوند بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، خوند بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي. ژوند چې د ښکلا په زرغونو پاڼو کې پټ وي، ژوند چې د ښکلا په زرغونو پاڼو کې پټ وي، ولوي په وږمو په خوند خو رنګ رنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، خوند بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي، امن غاړه هس کوي او دنګ دنګ روان وي. کاش کلی تراشي یو بهیر د سرو اوښانو،
کاش کلی تراشی او بهیر د سرو اوښانو بارې وي پشنو بنګړو په شرنګ شرنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي خوند بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي مستې دې وي سترګې د ساقي په می د سولې مستې دې وي سترګې د ساقي په می د سولې خیر دې که د ماتو پیالو کړنګ کړنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي خوند بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي خیال وي نیولی له خټۍ ګوتې غزاله خیال وي نیولی له خټۍ ګوتې غزاله ای پیاده کاروان د زړه تر څنګ څنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي خوند بکړي چې ټیټې سترګې جنګ جنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي امن غاړه هسکوي او دنګ دنګ روان وي له قاري صاحب صمیم احمد څخه ډیره زیاته مننه واقعا په زړه پورې ترانه یې وړاندې کړله او خوند یې وکړ هماغه کومه چې باید ویل شوی وی هماغسې وویلې د وطن په محبت باندې قسم خورم چې د ځان له غمه زیات د وطن غم خورم د وطن د شرف سپر یم نه ویریږم ګزارونه که د تورو دم په دم خورم د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو او زړه ته راتېرو لیدونکو او د زمري د څلېرویشتمې ځانګړې خپرونې مینوالو دا چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ حوصلې مو ونه بایللې او موږ مو په خپلو کورونو کې د تل په شان میلمانه وبللو او خپله مو زموږ کوربتوب وکړ له زړه در څخه مننه کوم او یو ځل بیا درته د دغه ویاړمنې ورځې په مناسبت مبارکي وایم ژوند مو تل له ازادۍ څخه برخمن او ازادي مو تل پاتې شه دا چې بیا له دغسې یوې په زړه پورې خپرونې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم ما ته زما له ټول تخنیکي ټیم سره اجازه راکړئ لوی الله مو مل او ژوند مو تل له خوښیو او بریاو ډک اوسه